بار بار زه دا خبره کوم چې هر سړی په خپل لاین باندې راځي که نه نو بیا به چاته تکلیف نه وي خو زموږ د په هر چینل باندې په هر دغه باندې زه دوی ته هم داسې ګوره څلور لاینه باندې راوړو نو دومره تکلیف یې ځان ته هم جوړ کړو موږ ته هم جوړ کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو ملګری ذیشان احمد تاسو ته مخاطب هم د ای ټی وی نیوز لا امید لرم چې ټول بخیر. چې تاسو ته پته ده نن چې کوم په تالاش دی ایریاس کې توپانی باران شوی دی او د هغې د وجې نه نن موږ راغلي یو کلپانې زیارت تالاش ته چې کم خلکو ته د څلورو ضلعو د طرفونو کم ګاړې ځي هغو ته تکلیف دی او انتهایي حد درجې ټرافیک دی. یو پیر بیا دلته کومه تماشه تاسو لیدلی شئ د دې ګاړو او انتهایي حد درجې تکلیف دی دلته چې کم ټرافیک والا دی هغه هم لګیا دي خپل کوشش کوي د ټرافیک د خمیدو خپل کوم پولیس اهلکار چې هغه هم لګیا دي. نو په دې سلسله کې موږ راغلو کلپانې زیارت تالاش ته راځي د خلکو نه هم پوښتنه کوو چې د دوی خلکو سره یې. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام جی. ورور نامه دې سره؟ نامه حضرت عمر نوم دی جی. حضرت عمر ښه. حضرت عمر دا راته ووایه چې نن سبا کوم موږ ته پته نن سبا چې کوم دا میله تاسو لیدی شئ د پول د وجې نه دا پول د څو داسو کالو نه دا قصه روان ده مطلب خلکو ته تکلیف دی دواړو طرفونو نه. نو د دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ چې دا قصه به اخر کوم طرف ته رسیږي؟ دا خو زموږ دغه دی د شمشخان دا فرش دی یو د تالاش دا فرش دی چې کله باران زیاتېږي نو په دې کې دغه باران راځي د دې سره پول بندوبست نشته نو بیا ګاډي دواړو طرفونو ته بند ولاړې په دې کې د خلکو څه مریضان هم یې دغه هم یې موخه پکې 20-25 کسان زموږ لګیا دي هغوی خپله ډیوټي کوي په دې ګاډو والا ته موږ دا دغه کوو چې زموږ سره په خپل دغه کې په خپل قطار کې راځي ډبل قطار نه جوړوي او دا دغه چې دی نو دا به انشاءالله په ګنټه نیمه کې برابر شي دا ټرافیک به وچلېږي اوبه کمیږي او دغه روان دی ټرافیک روان دی. تاسو لکه دا وایئ چې تاسو خپل چې کوم خدمت دی هغه تاسو ښه په بھرپور طریقې سره شروع کړی دی لګیا لیکن که دا داسې دا قطار داسې جوړ شو نو دا قصه کم حد ته رسېدی شي څومره ټایم دا اخیستی شي که دا اخو لړ ده دا چې زموږ سره ډرایورانو بایګانو دغه وکړو چې دوی ډبل قطار نه جوړوي په خپل قطار کې راځي او قطار ډبل نه جوړوي نو انشاءالله دا په ګنټه نیمه کې برابر شي اوبه کمې شي او ګاډي به بیا چالو شو ګاډي روان دي. ډېره مهرباني عمر صاحب د ټایم راکول الله دې ښه لره. اوس چې کوم دا باران شوی دی دا بد حل دی ټرافیک جوړ دی پھر بیا هم دا میله مچاو شوي تاسو دا هر صحیح نه نو په دې هکله څه ویل غواړئ؟ یاره موږ دا ویل غواړو چې یاره دلته مینې به وي ناظمان به وي دغه به وي یاره هغوی له دا پکار ده چې دلته کې کم څه کم یو پل جوړ کړلی شي. دا یو خوړ نه دی 2-3 خوړه دي. زه 8 بجې پېښور نه راوتی یم دا دی اوس 2 بجو ټایم دی او دا دی اوس هم په رش کې د هغوی لاته ملګري ته رسېدلي نه وي دا واورېده. نو ته څه چې دا به لکه کله جوړېږي دا خوړ مطلب د دې په دې پاسه دا پولو یاره دا موږ ته څه معلومه نه ده او دا خو مشرانو ته پته وي چې یاره دا کله جوړېږي که نه خو چې مشرانو ته زموږ دا درخواست دی چې یاره زر ته زره پې دا کار وکړی شي نو خلکو ته ډېر تکلیف هم دی. ټریفک والم ماشاءالله ښه لګیا دي غریبانان دا واورېده ښه ټریفک دغه کوي ودروي خو موږ دا وایو چې یاره دا دي زر ته زره جوړ کړی شي. ډېره مهرباني تاسو سره دې ورور خبرې واورېدې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر خان صاحب څنګه یې؟ خیر دی خیر تاسو ښه یې؟ صدر خان صاحب د دې ټرافیک حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ نو موږ خو د ټریفیک مطابق دا وایو بار بار زه دا خبره کوم چې هر سړی په خپل لاین باندې راځي که نه نو بیا به چاته تکلیف نه وي خو زموږ د په هر چینل باندې په هر دغه باندې زه دوی ته هم داسې ګوره څلور لاینه باندې راوړو نو دومره تکلیف یې ځان ته هم جوړ کړو موږ ته هم جوړ کړو. اعلان کې بار بار ورته زه دا وایم چې په یو لاین باندې راځئ نو هغه به ښایي انشاءالله زموږ نه پرې ولاړه ده خوړ آزاد شوی دی اوس او موږ کوشش کوو انشاءالله ولازم چې ټریفیک روانۍ کې څه داسې خلل پیدا نه شي سلو به وي خو انشاءالله روان به ځکه چې دا خوړ له اوبه راغلي دي نو دې د الله څخه خامخا چې کوم دی دغه د تکلیف میلاویږي او بس د الله له طرفه زموږ د طرفه نه ده نو الله دې خیر کړي. ډېره مننه نظر خان صاحب چې کوم ټرافیک انچارج زموږ سره ښکلې خبرې وکړي او بل ستاسو چې کوم خدمت دی او ستاسو چې کوم ایفرټس دی هغه د چا نه څه پټ پټ نه لري. الله هم درشن ښاد او آباد لره او ډېره مننه ټایم راکول الله هم ښه لره. السلام علیکم. دلته زموږ سره د ډسټرکټ پریس کلب چې کوم سینیر صحافي دی حبیب خټک صاحب زموږ سره موجود دی د هغې نه به هم پوښتنه کوو د دې ټرافیک د حوالې سره او دې خوړ چې دا کوم پول مسله دې باره کې ورته پوښتنه کوو نو راځئ موږ سره. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې اوس تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په خپل سوشل میډیا یوټیوب چینل یا پیج باندې تاسو دا خبره دا مسله هایلایټ کوئ. بېشکه دا یو ګمبیر مسله ده دا د وادي تالاش
د لپاره ډېره غټه مسله ده، د مقامي آبادۍ لپاره هم. او بل چې دا یو مرکزي شهره ده د پېښور نه واله تر چتراله پورې په دې باندې ډېره لویه آبادي پرته ده، ډېر غټ اضلاع چې کوم دي هغه په دې باندې پراته دي. کله چې معمولي غوندې کې باران وشي نو د تالاش دغه چې کوم د ایریا چې کومه ده هغه رغبې په لحاظ سره ډېره زیاته ده. دلته څلور یونین کونسلي دي: نورخیل، شایخیل، دوشخیل او بانډګۍ. کله چې په نورخیل او بانډګۍ کې په غرونو باندې زیات بارانونه وشي نو دغه ټولې خوړګۍ او نالۍ چې کومې دي هغه د مرکزي او لوی خوړ ته راوځي. د هغې نه بعد د دې نه یو لوی باراني سیلاب جوړ شي او سیلاب چې کوم د ټول زور د تالاش مرکزي بازار ته راوځي او دې نه علاوه شمشي خان په مقام باندې هغه کم فرش چې کوم دی هغې ته زور وځي. د دې په وجه باندې د زمانې راسي د پاکستان د ازادیونو مخکې دا روډ چې کوم د انګریزانو په دور کې جوړ شوی دی د هغه وخت نه واله تر دې دمه پورې په دې کې ډېر زیات جاني او مالي نقصانونه خلکو ته ورورسېده. ډېر خلک چې کوم دی خوړ چې کوم دی هغه ویوړه، زنانه، نارینه، د سکول طلبا، طالبات او د دې نه علاوه چې کوم دی ګاډي او د ګاډو نه علاوه د خلکو املاکو ته چې کوم دی ډېر زیات نقصان چې کوم دی هغه رسېدلی دی. هر ټایم کې هر دور کې د دې ځګي مقامي خلکو او د دې ځګي نورو خلکو ټرانسپورټرانو نو بار بار د حکومتي وخت نه مطالبه کړله چې په دې ځګي باندې چې کوم دی پولونه وتړلی شي. لیکن تر نننۍ ورځې پورې وعدې خو ډېرې شوي دي په هر دور کې، لیکن عملي شکل ډېر نه دی ورکړل شوی. البته د دې یو متبادل روډ چې کوم دی هغه د وادي تالاش بالکل مرکزي منځ کې چې کوم دی تللی دی تالاش بایپاس د نامعلوم وجوهاتو بنیاد باندې نه پوهېږو څه وجه ده په هغې باندې کار بند دی، هغه د دې متبادل روډ دی. بېشکه د دې روډ په وجه باندې ډېر خلک سفر کېږي، ډېر زیات مشکلات دي خلکو ته. د یو زه به دا ووایم چې څنګه تاسو ویل زه د یو سینیر صحافي په حیثیت باندې موږ دا مسله بار بار هایلایټ کړله په اخباراتو کې هم، په الکترونیک میډیا، په سوشل میډیا او پرنټ میډیا باندې موږ بار بار د دې خبرې وضاحت کړی دی. لیکن افسوس چې څوک په دې باندې غور کوونکي موږ تر اوسه پورې ونه لیدو. تشې دعوې او وعدې کېږي او عملي کار نشته. زه په حیثیت یو جرنالست د ټیسټ سیکرټري صاحب د ملګري لوردیر د یو ممبر په حیثیت باندې د حکومتي وخت نه دا مطالبه کوم ستاسو د دې یوټیوب چینل یا د دې پیج په وساتت سره چې حکومت زر ته درشي کوم دی په دې دواړو پلونو باندې په هنګامي بنیاد باندې پلونه وتړي. که دا نه وي نو تالاش بایپاس چې کوم رکاو کړی شوی کار دی دغه زر ته درشي کوم شروع شي. ډېره مننه. ډېرې ښایسته خبرې وکړې زموږ چې کوم سینیر صحافي دی حبیب خټک صاحب د دې پل د حوالې سره. نومان نومي دا راته ووایه چې دا نن سبا کوم دا بد حل روان دی زموږ د دې پل د وجې دا پل نه جوړېږي، بارانونه وشي، ډېر غټ نقصان وشي، خلکو ته دواړو طرفونه ډېر تکلیف وي. نو په دې هکله تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې د میډیا د ملګرو شکریه ادا کوم چې هغوی په دې باران کې راغلي د عوامو مسایل د خپل سپین ویښه باندې منتخب نمایندګانو ته رسوي. تیر شوي چې کوم ګورمنټونه و که نه هغو بلکې وزیران هم راغلي دي، سنیټران هم راغلي دي. په دې نه مخکې اخوا نورې ضلعې ډېر غټ خلک اخوا پراته دی. د هغې باوجود د دې خپل داسې صورتحال دی. نو زه د موجوده حکومتي وخت نه دا مطالبه کوم چې د دې څه حل وباسي او دې باندې د پل یا د کلوټ څه غم وکړي، څه بندوبست وله وکړي. ډېره مهرباني پیدا وکړي. نبیدالله دا راته ووایه چې نن سبا موږ ته د دې پل دا موږ ته دا مسلې ډېرې مخې ته روان دي. موږ ته دا هم پته ده چې دا ګاډي دي څلور ضلعې دواړو طرفونه ډېر تکلیف دی خلکو ته. او دا خوړ د داسې څلور پنځو لکه ډېر وخت وشو لکه دا خوړ دا خراب دی روان دی، پل نه جوړېږي. او بل طرف ته د خلکو ډېر زیات مشکلات چې کوم سیاحي مقامات باندې خلک ځي، کوم بل طرفونو ته ځي. نو دا خبره به هم کم کړ ته رسېږي. مطلب خو دا دغه شان په یو په طوفاني باران کې خوړ راوځي نو د خلکو ډېر زیات تکلیف ته. په دې هکله تاسو څه ویل غواړئ؟ عوامو ته دا ویل غواړو چې کله څه داسې واقعات راشي یا خوړ راوځي دا د الله له طرفه وي چې دوی زموږ سره تعاون کوي چې په یو لاین کې ولاړي، ډبل لاین نه جوړوي. او انشاءالله چې دا زموږ سره تعاون کوي بس بیا دغه پول مول چې دا زموږ کار نه دی دا اوسو او نور چې زموږ سره تعاون کوي په قطار کې راځي نو بیا به دا مسلې نه جوړېږي انشاءالله. او دا زموږ ډیوټي ده، زموږ فرض دی. او بل موږ تاسو افورت ته سلام کوم. موږ مخکې وکتل چې تاسو یو ډېر ښکلی مدد وکړو دی ورور، تاسو یو موټر سایکل دلته یوړو هغه هم تاسو راونیو. تاسو په دې ویډیو کې لیدی شئ. نو موږ تاسو افورت ته سلام کوو. موږ په خپل کې چې کوم ټرافیک والا دی پولیس دی په هغې باندې فخر کوو. نو الله هم دغه شان ښه ده د خپل قوم د خدمت لپاره الله م آباد لره. ډېره مهرباني د ټیم راکولو.